1% هم په شرع قانون باندې عمل وشي قسم په خدای د خلک به داسې محسوسوي لکه دوی چې په جنت کې صرف او صرف چې د زکات سیستم هم لاګو شي ستا په پاکستان کې به غریب پاتې نشي نو دا د عوام د خیر کارونه دي ټول په شریعت کې دي خو چې څوک ملا ورته پرېږدي. په دې وخت کې ما سره په څنګ کې چې کوم دی یاسین وزیر صاحب چې ډېر د لرې ځای نه راغلي دي هغوی ته هم چې کوم دی په پروګرام کې خرکري وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. یاسین بھائی څنګه یې تاسو ښه یې؟ خیر دی شکر دی خپل وایي تاسو ښه خیر دی سفر مو په خیر سره تیر شو؟ جی شکر الحمدلله. تاسو د هغه ابتابات نه راغلي یې نو آیا تاسو چې د پېښور ته راغلي او د مولانا فضل الرحمن صاحب د جلسې ته راغلي یې نو آیا تاسو په کم سوچ سره راغلي یې تاسو به څه بدلون راوړی؟ مونږ ګوره جمعیت علما اسلام زمونږ نظریه ده او مونږ دلته خپل نظریې راوستي او د خپل نظریې سپورټ به مونږ هر چرته کوو نو هغه هر چاته معلومه ده چې زمونږ کومه نظریه ده په پورا پاکستان کې چې کم بدلون مونږ غواړو هغه د چا نه پټ نه دی. مونږ د آقا علیه صلات وسلام نظام غواړو د قرآن شریعت غواړو دغه خبره ده چې په دې سوچ سره که جمعیت مونږ چرته هم راوغواړي دغه سوچ زمونږ ذهن کې او د جمعیت د قاید جمعیت په آواز باندې مونږ لبیک وایو او هلته رسېږو. بیا دا راته ووایي چې تاسو اوس د څه دپاره راوتې دی دا خلک چې تاسو را مجمع راټوله کړې ده د څه دپاره راټوله کړې د دې حکومت د غورځېدو دپاره تاسو دا خلک راټول کړي دي؟ نه مونږ خو دې دپاره راټوله کړې ده چې دلته زمونږ په ملک کې بدماشان دي نو دې بدماشانو 76 سالونه زمونږ په ملک باندې قبضه اچولې ده. دا بدماشان څوک دي؟ دا بدماشان د عمران خان د ترور زامن دي. نن خو تاسو لګیا یې عمران خان ته چې کوم دی تاسو لاس هم ورکوئ د هغه چې کوم تاسو وایي د ترور زامن دي نو هغوی سره هم تاسو د ورورولۍ خبرې چالو دي نو آیا دې کې څه حقیقت شته؟ خو اول راته په دغې باندې نظر واچوئ چې آیا د عمران خان چې د کوم ترور زامن دي نو دا ولې تاسو سره نه سمیږي خبرې ولې نه جوړوي تاسو سره؟ داسې دا ړومبی خو دا خبره چې عمران خان ته مونږ لاس نه ورکوو عمران خان مونږ ته لاس راکوي زمونږ امداد غواړي ټیک ده خو هغه خو زه د مشرانو خبرې دي چې په کم شرایط باندې هغوی یو بل سره یو کېږي خو حقیقت دا ده چې دغه د ترور زامن چې کم دی دا عمران خان مضبوط کړي دي. حالانکه مونږ په 2014 کې دا رانیولي وو په مشرف هم د غدارۍ کیس کړی وو نو هغه هم ګرفتار کړی وو دغه سړی راغی 2014 درنه یې وکړه هم هغې درنې په وجه سره جمهوري حکومت تیس نیس کو او ځان یې ورباندې راوستو په 2018 کې تاسو ته معلوم دی چې دله حکومت ورکو او د دې بدماشانو خر تور ته یې سپین وې په هر ځای باندې به یې وې چې مونږ په یو پیج یو هم هغه بدماشانو بیا دله هم لته ورکړه. اوس د بعضې نیم ملګري وایي چې دا کم خلایي مخلوق دی دا ډېر بد دی فلان کې ډیم کې ما بد نه دی تاله یې لته درکړه او ستا باندې ځکه تریخ اور بد لګي. نو خبره دا ده چې مونږ بیسیکلی خو د حکومت خوشتانه حکومت هم د دې بدماشانو دی مونږ دوی ته دا وایو چې تاسو خپل لیمټ کې اوسېږئ خپل چې کوم قانوني آئیني اختیارات دي تاسو سره هغه استعمالوئ دې نه دېخوا زمونږ په سیاست کې کار مه ساتئ سیاسي مداخلت مه کوئ دې دپاره نن راغلي یو. زما په سوچ مطابق حکومت خو ډېر ښکلې روان دی د مولانا صاحب چې پی ډي ایم سره حکومت نو اوړو تر اوړه په 3000 روپۍ باندې وه نن د نواز شریف چې په حکومت کې چې کوم دی 1800 روپو له راله وي داسې مې اورېدلي چې انشاءالله نور هم را روانه نو زه به یم مولانا صاحب بد نه کوي چې د حکومت غورځوي ولې چې غریب سړي ته پکې پیدا ده. ګوره ستا د سوال سره ماته یو سټیټمنټ رایاد شو وایي بیډ ډیموکراسي از بیټر دین ا ګډ ډیکټیټرشپ. همیشه دپاره یاد لره چې جمهوریت چې څومره هم بد شي څومره هم کمزور جمهوریتي کرپټ خلک پکې هغه بیا هم ښه دی د دې بدماشانو د حکومت نه. ټیک ده اوس حکومت د بدماشانو دی مونږ د دې خلاف راوتي یو ته خو یې 1800 ده که نه که دی یې ماله په 100 باندې هم راکړي دا اټې تروړه ماته منظوره نه ده ځکه چې د ده مرضي د سبا به یې بیا دی راته په 5000 کوي نو بیا دنه څوک تپوس کولی شي نو مونږ د خپلې مرضۍ خپل اختیار خپل حکومت غواړو. نمایندګان چې کوم دي سیاسي خلک دا زمونږ د مرضۍ خلک دي نو چې د دوی حکومت وي نو مونږ به ووایو دا صحیح حکومت دی. هسې که دا څیزونه مونږ ته په فریم راغلي که نه نو دا حقه د سوال والا خبره ده چې مونږ یې په سوال ته غواړو که دغه شیزونه دی ګران کړي نو بیا ته څوک تپوس کولی شي بیا هم ته مونږ نه شو کولی نو حکومت د دوی دی مونږ دوی ته وایو چې حکومت نه تاسو اوټ شئ مونږ به کوو که ګران یو که ارزان یې مونږ سره کو د مولانا فضل الرحمن صاحب حکومت راغی د دې غریب عوام دپاره به څوک آیا د مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا دونه منډې تړلې وښي او دا دونه چغې سورې چالو کړي دا د دې غریب عوام دپاره لګیا دی که د خپلې کورسۍ دپاره لګیا دی؟ داسې مې وی چې کم سړی سیاست کوي که نه
کرسی ته رسایي هم دغه حق هم دی دغه کوشش هم دی د کې شک نشته نو د خو تا وې چې حکومت یې کراغې نو اخو دی وې چې کرسی د پرکا اخته دی کنه نو چې حکومت یې راځي خامخا په کرسی کې ني او چې په کرسی کې ني خلک ورته پیغور ورکوي چې کرسی ته اخته نو کرسی د مولانا هم حق ته کرسی ته هر سړی هم اخته دی خو او چې د مولا حکومت راشي ټیک ته نو دلته به ان شاء الله که مکمل قرآن نافذ هم نشي ځکه چې مشکل دی دلته پاکستان خاوره نه مني خو بیا هم چې 1% هم په شرع قانون باندې عمل وشي قسم په خدای د خلک به داسې محسوسوي لکه دوی چې په جنت کې صرف اور صرف چې د زکات سیستم هم لاګو شي ستا په پاکستان کې به غریب پاتې نشي نو دا د عوام د خیر کارونه دي ټول په شریعت کې دي خو چې څوک مولا ورته پرېږدي ډیره مننه یاسین وزیر بھائی ستاسو د ټیم راکولو ستاسو ټیم مې واغسته یو جهان مننه ستاسو د ټیم راکولو ډیره مننه مهرباني شکریہ